مالی دی تا پګړای راغستې دا او په خر پوری دی تړلې دا او ما دی بچی ته قرآن خودلې دی تا پګړای راغستې دا د عالم او پسپی پوری دی تړلې دا او مونږ دی بیام بچو ته قرآن پته به ولګي او رشته دود دود پانی پانی او بشی او رز بدا فیصله وش ما به معلوم کې عالم به او پیجنې چې دا عالم سوکو د مال سرا کول د سن نظریه لرلا دا عالم د چا په منبر ناسته دا د چا په مصلی ناسته د په کم سے ولاړ توای ته زما بچو ته قرآن نه خزوم لګ راشه دی علما سره کېنه کنه لګي وته پوسه تما په بد وایا او زبتا ته قرآن خې پوبش یو رز به عالم او پیجنی یو رز به دا علما او پیجنی چې دا سوکو زوام راشه مونږ او پیجنه او بم پیجنی یو رز زواما تبد وایا زبدی بچو ته قرآن خودل امت ته د قرآن تعلیم عام کول دا د علماء دیوبند مشن و مشن زمون د دیوبند یو عالم اغی جیل کو چې جیل کو نو په جیل کې مې وی او قتل جیلیانو له قرآن نو ورته ټول جیلیان را جمع کړل وی راځي چې تاسو ته قرآن وخی راځي زديسي اکابر لرم چې دی لاس کې به ورته اتکړای ور واچولا او هغه به ورته وی زما یو لاس کې اتکړای دا استاد واړه لاس کولو دی ته قرآن رواله چې زدر ته قرآن وخیما اديسي اکابر ته اتکړای پلاس کې ورا چوا او زبدر ته قرآن خیم بس دا زمان نظریه دا دا زمون مقصد دے ستاسو بچو ته قرآن اگا جیل کی جیلیان را غنٹل قرآن ورته شروع چې قرآنی نیمی نواړو نو دا حضرت درهای اڑر راگئے دے ازاد بس باری شاگردان راغلیو ولاړو نن د حضرت درهای ورزدا شاگردان په انتظار ولاړ حضرت دن دین سوال جواب وکړل وی زما شاگردانو توای چیزی واپس ولې ما په جیل کې جیلیانو ته قرآن شروع کړو اگه قرآن نیمګړی دی ز قرآن نیمګړی نشم پرې خودلې زما د رهایی به اگه ورزی چې په کم ورځ ز په جیل کې جیلیانو ته قرآن ختم کړم البه د جیل نوزم چې جیلیانو ته د الله کلام مونږ به تاسو ته قرآن خیو بس تاتم خیو بچی ته درلم خیو دوستیم خیو دشمن